دا 15 کلن بلال دی څوک چې د پېښور په تحصیل مطرح ملازي او ریګي کې د تیرو 9 کالو راهیسې د چرګانو د فارمونو د کار سره تړون لري. بلال په سیمه کې د بېروزګاره او د روزګار د نشوالي بانه کوونکو خلکو دپاره یو مثال دی. ما نوم دی بلال. هسې یاران دوستان به هغوی به چرګانو خبرې کولې به زمونږ هم شوق وشو دې فارم ته. دا خو تقریبا د 30 ورځو نه اخوا د 45 ورځو پورې دی لکه دا ساتلی شي خلک که نه وزن پورې ته بیا خرڅی خو 30 نه کم چې وي د دې وزن صحیح نه وي. بچ خو دا ټول راځي هم د ښکته سایډ نه پنجاب نه ګجرات نه دغه پنډۍ نه د ښکته سایډ نه دلته پېښور کې دې څه دغه نشته. دې نه مخکې ریټونه کم شو نن سبا وخت کې خو ریټونه ښه تیز راوځي انشاءالله چې واره به کوي. چوزه دا په 200 روپۍ ده. د دې هم د ورځې ریټ که نه خو تقریبا دا 15 میاشتو شو چې ریټ 200 روپۍ دی. دا کله 100 لم راشي 150 له 200 له که نه 80 له 180 له کیلو خو نن سبا تقریبا 500 نه ابو دی. نور خلکو ته د ما دا پیغام دی چې کار روزګار داسې حلال کار دی نو ښه کار روزګار دی. د بلال د وینا تر مخه په دغه سیمه کې د چرګانو روزګار په وړه سطح کولی شي او په مقامي سطح جوړ کړي شوي فارمونه علاقایي ضرورت هم نه پوره کوي. د دغه وجې نه په دغه سیمه کې د چرګانو د کاروبار ډېرې موقع دي. د پېښور سرخار سره نږدې د تحصیل مطرح سفید سنګ ریګي او ملازو سیمه د ځایي خلکو تر مخه د چرګانو د روزګار دپاره موضوع سیمه ګڼلی شي. په سیمه کې د بلال په شان ځوانان څوک چې د نوکرۍ یا د بهر ملک د تګ په تمه ناست دي باید چې دغه روزګار شروع کړي ځکه چې د دې سره به په سیمه کې نه یوازې د چرګانو ضرورت پوره شي بلکې د دې سره سره به د روزګار ډېرې موقع هم خلکو ته په لاس ورشي. محمد الله خان افریدي سنو پښتونخوا پېښور.